الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا قبلك او ندلی گلی منگستانا اے پیغمبر علیہ السلام مخکی الا رجالا خسڑی نوحی الیہم چی پیغمبری مو ورکڑی وا وحی مو وتکڑی وا فاسألوا اہل الذکر دی عالمانو نتپوسو کی دا یهودیان دی دا عالمانو نتپوسو کی ان کنتم لا تعلمون کپخپل وتپتنی وما جعلناهم جسدا منگ پا دنیا کی یو هم دا سے جسم ند پیدا کرے لا یاکلون الطعام چی خوراک بنکی وما کانو خالدین یا با ہمیشہ پا دنیا کی مرگ بین رازی ثم صدقناهم الوعد بیا منگ خپل وعده رشتو نکڑا فانجیناهم نو پس نجات مورکو خپل پیغمبر تا ومن نشاء او داغد امت نچکم زمنگ خوخشو وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ او حلاکم کڑل طول گننگاران لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم حضور منگتا تا ہم کتاب در لے گلے دے چی قرآن دے چی پاغی کی نصیحت تے افلا تعقلون دیتی دمرا اخذ نکی وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً سمر دیر حلاک کردی دی منگا کلی چی اغی زیادی کون کیو د ځان سرا وانشأنا بعدها قوما آخرین او داغین پس منورا آبادکاری کردی دا فلما احسوا بأسنا ہر کل بچ دغ خلق زمنگا عذاب محسوس کو اذا هم منها يرکزون دخپل زینون بپا مندو شو لا ترکزو منگ بوتا ویچرت مندی وخی وارجعو الى ما اطرفتم فیه واپس شیحا غزینو دا چستاسو دیر خوخو ومساکنکم او اغخپل بنگلوتا لعلکم تسألون کی دیش استاسونا تپوسوشی قالو دک وقت باغیو یا ویلنا اے افسوس انا کننا ظالمین منگ دا زان سر زیادی کون کیو اللہ فاق پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی پس دا غینا چی دا کفارو د پیغمبر علیه السلام سره هغه دشمنی دومره زیاته سیوا شوه چې د پیغمبر د ذات سره هغه هغه چاته لړه چې څوک هغه د پیغمبر پیروکار و پیغمبر یې سپورټ کو نو هغوی به هغه چاته هم نقصان او هغه چاته به هم درد او تکلیف رسو په دې وجه باندې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته د تسلی د پاره د مخکنو اقوامو ذکر وکړو د پیغمبر علیه السلام هم دغه طریقه وه کومه چې د الله طریقه وه چې الله پاک کلم پیغمبر علیه السلام له تسلی ورکړې ده د تسلی د پاره د مخکنو انبیاو او د مخکنو امتونو ذکر کړی دی چې مخکنو انبیاو هغوی خپل قوم ته نصیحت څنګه کړی دی او د هغه نصیحت ریسپانس څنګه ملو شوی دی چې کومو خلکو نه منو هغوی څه کړي دي او چې کومو خلکو ومنو نو هغوی سره موږ څه وکړو نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام هم چې خپلو صحابو ته کله یو عمل کله یو قول فعل هغه کو نو هغوی به هغې صرف ښودنه نه وه د هغې لوازمات به ورسره ذکر کول چې ستا الله پاک دلته کې ذکر د مخکنو اقوامو کوي نو ورسره دا خبره کوي چې اغی که منگا حلاک کردی یا اغی لمنگا انعام ورکڑ دے نو یوازی دا اغی دا عمل پا وجب ندی ورکڑے بلکہ دا اغی دا عمل نتیجہ بسوا او دا اغی عمل با پا نور سنگا اثر انداز کی دو پا اغیم ورکڑی دا یعنی اغی صرف پا دینا چی پخپل باندی یو عمل ندی کڑی چکلا دا اغی عمل دا معاشرے دا پارا هم دا نقصان سبب جوڑ شوی دی اللہ ویما والا عذاب ورکڑ دے مثال دا سے دے لکا الله فاکوی مونزو کا نو خو بس یو سړی به راته او چې مونځ له هغه راځي نو یو انسان دپاره خدا کافي دی چې مخ یې صفا دی لاس یې صفا دي کپړې یې صفا دي بس راته به ودرېده به مونځ به یې کوه ته به که نه پای کې بیا د اوزه څه ضرورت و د چردام څه ضرورت و د کپړې چې کوم دی نو هغه پاکې وساته او داسې وساته او هغسې وساته د دې څه ضرورت و نه الله فاکوی په دین کې اصل چیز هغه آداب دي ته به د دین آداب زده کې نو د آدابو نه پس
ته الله ته سجده لګې نو الله پاک هغه قبلې. لکه څنګه چې ته د کعبې په لور باندې مخ کې نو کعبه څنګه ده خو هم د دې عمارت په شان د ګټو لوټو یو عمارت دی او د هغې نه به د عمارت په لحاظ سره ښکلې عمارتونه نوري. نو په کار دا ده که موږ هغې ته چې کوم دی نو دا مخ کوو او زمونږ مقصد دکه عمارت و نو خو چې بیا کوم ښکلی عمارت و موږ پکې هغه یادو نه موږ وایي دا الله خوښ کړی دی. الله وایي زه دې طرف ته بس چې د مخکې دا پکې کعبه یاده کړي بس زه دا قبلو. نو موږ عبادت د الله کوو د کعبې خو نه کوو او نه د قبلې کوو. دکه شانتې پیغمبر علیهم السلام به صحابو ته لاول نه طریقه وښوله چې تاسو به یو عبادت څنګه کوئ. یعنې مثلا موږ به کې وړوکې غونډه کې مثال ورکو. پیغمبر علیهم السلام ناست دی. حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ را نقل کئی. پیغمبر علیهم السلام بیت اللہ شریف کې ناست دی. یو کس راغی یاره جی زما رشتہ دار وفات شوی دی او د دې جنازه وکړه. پیغمبر علیهم السلام ترنه تپوس وکړو قرض پیشته. اوس د جنازې او د قرض خپلو کې څه تعلق دی؟ د هغه د پیغمبر علیهم السلام هغه طریقه راته ښیم چې هغې وي عبادت به څنګه کوې. او ورته وایي جي نشته پې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوړه جنازه چې کوم دی راوړې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه لړ. په دغه ورځ یا په بله ورځ باندې بل یو کس راغی. هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما رشته دار وفات شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي قرض پې شته وي او جي شته پې سی پریخې دي او جي چې کوم څیز یې پرېښی دی قرض والا خلاصوي او جي وي قرض والا خلاص کړه. وي جي بچو ته یې نه پاتې کېږي. ورته یو بچو باندې به الله وخت تېروي خو په ده باندې اوس نه تېرېږي نوره. قرض پې والا خلاص کړه قرض یې خلاص کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې جنازه وکړه. دریم کس راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي قرض پې شته وي او جي سی پرېښي دي وي هېڅ هم نه دي پرېښي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووایي خپل ملګري باندې مې جنازه وکړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنازې نه وروسته شو. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه را مخکې شو. ورته وایي حضور د ده قرض زه ذمه وار یم زه به یې ورکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مخکې شو او په هغه باندې جنازه وکړه. پیغمبر علیهم السلام هغوی ته تعلیم څه ورکړو؟ ورته وفرمایل چې د ګناه کبیره نه علاوه که لویه ګناه یو سړی ځان سره د دنیا نه وړي نه هغه پردې قرض وړل دي. قرض صرف پیسې نه دي. د قرض د مقصد حق دی چې چا ځان سره قبر ته پردې حق وړدو په قبر کې خو هغه بیا نه در سره کېږي. دا د ګناه کبیره نه پس لویه ګناه ده چې د ځان سره زما حق وړو ستا حق وړو د مورې وړو د خورې وړو د بل چا یو حق د ځان سره وړو. د په دنیا کې هغه د دې د هغې ذمهوارو دا ادا کولی شو او د ورنه کو. خو دا خبره به دوی کله زده کوي چې دی هر یو انسان دا غواړي چې هغه د اخرت ته ځي نو په داسې پوزیشن کې لړ شي چې الله ته رضا وي. خو هغه ته پته ني. نو پیغمبر علیهم السلام به صحابو ته دا خبره کوله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیهم السلام وایي هغه کس چې هغه د ماسخوتن د مونځ نه پس درس ته کېناست هغه د یا د قرآن درسي یا د هغه د حدیثو درسي یعنی یا د هغه ترجمه یا د هغه تبلیغي. خو د الله د رسول خبره هغه هم ده دام ده. قرآن ته نه بهتر په دې چې دغه احادیث د قرآن نه وتري. نو د دومره ابن عباس رضی الله عنه وی الله دله دومره ثواب ورکوي لکه یو سړی ټوله شپه په نفلو باندې ولاړ دی چې یو سړي صرف هغه قرآن او حدیث واورېدو د ماسخوتن د مونځ نه پس نو دله الله پاک د هغه ټولې شپې د هغه په عبادت کې کمی نه راځي. د هغې نه مقصد څه دی؟ دومره ثوابونه دته میلو شو. دی کمزوری دی، دی ټوله شپه نشي ودرېدی. بس دی درس ته چې کېناستو دا د څه دپاره چې الله وي په دې کې به دی علم زده کړي، په دې کې به دی هغه نهي او په دې کې به دی امر زده کړي چې الله پاک څه وایي او الله د څه نه منع کوي. په دې وجه پیغمبر علیهم السلام صحیح حدیث مبارکه دی چې کوم یو سړی هغه راغی او درس ته کېناستو، هغه درس د هر ټیمي د الله او د رسول خبره یې واورېده، نو دله الله پاک په دغه لږه ناسته باندې د زرو جنازو حدیث مبارکه دی، د زرو جنازو د زرو تپوسونو او د زرو رکاتو نفل ثواب ورکړي.
دا یعنی دا دومره اهم سیز پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی. ولې دی په دې کې څه زده کوي؟ ده ته پته لګي چې عبادت په اصل کې څه شی دی. عبادت هغه به څنګه کې؟ دا عبادت صرف دا د الله ضرورت دی چې ته به الله له چې کوم دی نو ضرورتونه پوره کې. دا الله پاک به په دې باندې درجه اوچتېږي چې ته راځې او سجده ورته لګې که نه. ته به د دې ادب کې نو د الله پاک نه به خپل ضرورتونه غواړې. لکه څنګه چې موږ د جمعې پر ورځ راځو نو موږ په ذهن کې دا خیالي چې راشه استاد جي چې کوم دی نو په یوه نیمه بجه باندې بس کوي نو اکثر 15 منټه پې واړي. زه به 15 منټه کم لړ شم بس هغه مونځ دی وبې کم وله چاله کې. یعنی د الله پاک ورته ضرورت دی، د الله پاک په ذات کې پې کمې راځي نو الله له به مونځ وکړم. الله وایي ستا را دي پکې نه ایزه چې ستا په دې په ما کمې راځي را دي شي. ستا دپاره ضروري دا ده چې ته کښېنه لکه څنګه چې دنیایي خبرو ته کښېنې ته راشه ته وختي ځان تیار کړه ته د دین په باره کې څه واوره. نو چې ته یو حکم واورې او هغه په صحیح طریقه باندې راوړې په هغې باندې صحیح عمل وکړې هغه یو ستا دپاره کافي شافي دی. نو دلته کې الله پاک پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته تسلی ورکوي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زما قانون او طریقه دا ده چې وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحي الیهم. ستا نه مخکې چې هم څومره انبیا ما رالیږلي دي سړي او وحي مې ورته کړي چې ته فرشته نه ده راغلی، چې ته پیرې نه دی راغلی، چې ته ښځه نه ده راغلی، سړي راغلي دي او ما ورته وحي کړې ده. دا دي چې په تا دوره اعتراضونه کوي چې موږ ته د پلانکي پیغمبر په شانتې نښه راوړي او موږ ته د پلانکي پیغمبر په شانتې معجزه راوړي او دا دې راوړي هغه راوړي. دا خو دې ته ناشنا خبره ښکاري. نو داسې ناشنا خبره خو نه ده. دې ته هم دقه سړي راغلي او که دې په خپله باندې څه نه وي نو فاسألو اهل الذکر. د عیسایانو یهودیانو د خپلو عالمانو نه تپوس وکړي چې په تورات او په انجیل کې څه ویلي شوي دي ان کنتم لا تعلمون. که دې ته پته نه وي داسې ناشنا خبره نه ده. مخکې انسان راغلی دی او نارینه راغلی دی اوس هم راغلی دی. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. او د دې نه مخکې هم موږ یو جسم داسې نه دی پیدا کړی چې خوراک نه دی کړی او هغه دی همیشې چې دی وایي چې دا څنګه پیغمبر دی. دی خو چې کوم دی نو د خو بله ضروریات هم دي لکه زموږ په شانتې. دی په بازار کې خرید و فروخت کوي، دی خوراک کوي لکه زموږ په شانتې، دی نکاحونه کوي، دی زموږ په شانتې نور ضرورتونه مجبورۍ لري. نو موږ به د څنګه ایمان وروړو؟ دی زموږ نه غوره پکار دی. الله وایي مخکنو انبیا هم ولې اعتراض نه کوو چې په ده باندې کوئ. الله وی یوازې دی نه په دنیا کې ما داسې د خپل ذات نه علاوه څوک شته نه چې ما پیدا کړي دي چې هغه د خوراک نه کړي او هغه د همیشه دپاره وي. نه، هر یو سړی هر یو بنده هر یو ذی روح فاني دی او د هغه ضرورتونه دي. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المسرفین. بیا به موږ الله پاک وایي هغه پیغمبرانو سره به زیاتې وشو، هغه پیغمبرانو مخالفین به راوچت شوي ته به یې تکلیفونه ورسول چې زما د امتحان ټایم به پوره شو. نو ثم صدقناهم الوعده، ما به ورسره خپله واده رښتونه کړه. واده به څه وه؟ زه به د سره امداد کوم. فانجیناهم ومن نشاء، خپل پیغمبر سره او چا سره به چې زما خوښه شوه چې د هغه پیروکار به مدد به مو سره وکړو. واهلکنا المسرفین، او هغه ګنهګاران به هم هلاک کړه. کم چې به ځان ته سوي الله وایي بیا به د هغې هېڅوک مددګار نه و. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. نو د هغه انبیاو په شانتې موږ تا ته هم کتاب را لېږلی دی حضور چې په هغې کې هم نصیحت دی چې د هلاکت نه دې ځان بچ کړي. فلا تعقلون، دې کې یو اخذ کوونکي نشته، یو عقل لرونکي نشته چې ځان بچ کړي. وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرین. څومره ډېر اهل زمانه موږ هلاک کړي دي، یو دوه خو نه دي چې ګړي د دې نه هیر دی او دې ته ناشنا ښکاري او بیا هم د هغې نه پس بل قوم آباد که په هغه ځای باندې زمونږ په بادشاهۍ کې پې کمې رانغې. فلما احسوا، الله وایي چې کله هلاک کول نو خیر دی د هغې یو جلکي تاسو ته وامه. فلما احسوا بأسنا، هغه خلک چې هغوی به ټوپونه ول، هغه خلک چې هغوی به ځان ته سوي، هغه خلک چې هغوی د انسانانو نه غلامان جوړ کړي، هغه خلک چې خلق به هغې ته چودري، هغې ته وډیرا او هغې ته خان صاحب وي او خلق به د هغې مزاج پرسۍ له راتلو او د هغې نه به یې تپوس کو، د هغې په تپوس به یې سا اخسته او د هغې په تپوس باندې به یې سا واپس کوله. الله وایي چې کله زمونږ عذاب به محسوس کو نو اذا هم منها یرکضون، بیا به منډې والي
د یارې نه بیا منډې والې د څه نه بیا منډې والې چې په کومو ښکلو ښکلو ځایونو کې به اوسېدو په کومو بنګلو کې به اوسېدو په کوم پروټوکول کې وي آی پي ځایونو کې به اوسېدو دا څومره زیات لښکرې به ترې نه چاپېره وي دا څومره زیاتې چمچې به وي څومره زیات چاپلوسي به یې خلکو کوله د هغې نه به وتښتېدو چې موږ به د عذاب نه څنګه بچو الله وی زما فرشتو به ورته وي لا درکوځو کوم خوا تښتې ما اصل کې ارکاز ویلی شي پیاده تلو ته نو په دې وجه کې موږ په معنی د تېښتې باندې وکړه ورجعو الی ما اترفتم فیه خپلې خانې ته مو واپس شئ که نه هغه نوابۍ ته واپس شئ که نه خپلې کرسۍ ته مو واپس شئ چې د کومې نه به تاسو حکمونه ورکول چې کوم ځای کې به خلک تاسو ته کېناسته پاسېدو چې کوم ځای کې به خلکو ستاسو صفتونه ګول تاسو به ځان ته سوي تاسو د دنیا چې کوم دی نو فرعونیان او نمرودیان د ځان نه جوړ کړي تختې مال ته کې لړ شئ که نه هغه ځایونو به مثبت کي که نه دا د څه دپاره د استهزا دپاره د سپکوالي دپاره به ورته فرشتې دا قسمه خبرې وکړي چې اوس ولې تختې تاسو خو وایي چې دنیا کې په موږ باندې فنا نشته نو هغه ځایونو ته واپس شئ چې خلک هم لږ صفتونه وکړي خلک درپسې بیا د زنده‌باد چغې ووایي ومساکنکم خپلو دنګو دنګو ښکلو محفوظو بنګلو ته مو واپس شئ هغه دغه بولټ پروف ګاډو ته مو واپس ورننوځئ هغه ټینکونو ته ورننوځئ هغه مورچو ته ورننوځئ په څه طریقه ځان بچ کې لعلکم تسألون کیدای شي ستاسو نه خلک تپوس وکړي چې جي ولې تاسو ته څه مسله ده تاسو ته څه تکلیف ده چې شل کسره د ولاړي شل نوکران د ولاړي او سر دله چاپي کې لغونته کې اوس ولې تختې الله وی بیا زمونږ د عذاب په مخ کې به د هغې نه هغه هر څه یېرو او هغه هر څه به ختمو قالو هغې به صرف یو لفظ یادو قالو ویل به یا ویلنه په مونږ ډېر افسوس ډېر ارمان انا کنا ظالمین مونږ ظالمانو مونږ د الله ذات پېژندلی نه مونږ د الله پاک د طاقت د قدرت اندازه نه ولګولې مونږ خو صرف هغه خپلې دنیا کې د شیطان خبرو ته ناستو مونږ خو د رحمان په باره کې سوچ نه وکړی د الله طاقت خو ډېر سیوا دی خو الله پاک وایي وخت به ترې نه تللی و بیا په دغه وخت کې نه د هغه توبه قبلیږي او نه ورته د الله رحمت متوجه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم حضور منګستانه مخکې نه دي لیږلي خو سړي چې وحی به مو ورته کولې فاسألوا اهل الذکر تپوسو کې لغون ته د عالمانو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو ته پته نه وما جعلناهم جسدا موږ نه دي ګرځولې هیڅ یو انسان هیڅ یو زیروح لا یاکلون الطعام چې خوراک به نه کوو وما كانوا خالدین او نه څوک همیشه پاتې شوي دي ثم صدقناهم الوعد بیا به خپلو انبیاو سره موږ واده رښتونه کړه د عذاب په انجیناهم هغې له به مو خلاصې ورکو من نشاو څوک به چې زمونږ خوښ شو واهلکنا المسرفین او ګنهګاران به م ټول هلاک کړو لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم مونږ حضور تا ته کتاب درکړی دی چې پای کې نصیحت دی فلا تعقلون څوک اغوستونکي شته د نصیحت وکم قسمنا من قریة څومره کلي موږ هلاک کړي دي کانت ظالمة چې هغه ګنهګاران وانشأنا بعدها قوما آخرین او د هغې په ځای باندې نوره آبادکاري کړې ده فلما احسوا بأسنا هر کله چې دا هلاک شو قومونو به زمونږ عذاب محسوس کو اذا هم منها يرکزون بیا به تختېدو مقابله به نشوه کولی لا ترکزو زمونږ فرشتو به ورته وي تختې ما ورجعو الی ما اترفتم فیه چې په کوم ځایونو مو ډېر فخر کو هغه ځایونو ته واپس شئ چې بچ شئ ومساکنکم خپلو بنګلو ته ننوځئ لعلکم تسألون کیدای شي نوکران دنه تپوسو کي د خیر په خیر قالو هغوی به وي یا ویلنا په موږ افسوس دی انا کنا ظالمین موږ ځان سره ډېر زیاتې کړی دی